ځوانۍ خصوصي پوښتنه کوي د 15 کلنۍ نه تر 40 کلنۍ مې د ځواني عمر درکړی و دا دې په څه شي کې تېر کړه. دریم بیا د دنیا د ګټلو چې دا دنیا د په روا ګټلې وه که په ناروا. څلورم د دنیا د خرچه کولو چې دا دنیا د په کومه لار کې بیا ولګوله. پنځم د علم چې تا ته مې دین در ښوولی و علم څومره د عمل په کړی چې دغه پوښتنو جوابونه نه یې ورکړی شوي. نبي علیه السلام قسم خوري چې څوک د خپله ځای نه قدم وانخلي. تر 15 کلنۍ خو موږ کنکي یو په څه پیږو نه. د 15 کلنۍ نه تر 10 کلنۍ نه د کرکټو نه خلاصېږو، د فوټبال او د والیبال نه خلاصېږو، نن بیا سینماوې په جوب کې شو، د فیسبوک نه خلاصېږو. دا عمر په دغه کې برباد شو چې کله د 40 کلنۍ نه واوړو بیا د دنیا د ډیروالو سوچ را سره پیدا شي. 10 کلنۍ نه چې پورته کېږو بیا په دنیا لګیا شو. دا د خدای معرفت د خدای عبادت به بیا څه وخت کوو چې کله په خوله کې غاښ ولویږي ختم شي، په غوږو کوڼ شي، پس د هغه نه بیا خدای پاک ورپه یاد شي، بیا اذانونه شروع کړي. اذان هم نه یې زده. بیا تاسو وینئ چې په دا جماعتو کې له سپیکرو کې اذانونه ټول داسې سپینګیري کوي چې کلمات یې نه دي زده. اقامت بیا دی وي، بیا د ملا څنګ دی ویني چې دومره لوی بزرګ تر جوړ شي چې په مخکې صف کې بیا ولاړې تر اوسه دې سود کوه، غلا دې کوله، زنا دې کوله، دروغ دې ویلې، نارواوې دې کولې. اوس بیا بزرګ شو اول صف تا ویني. په اخر وقت کې در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبر است، بعد از پیری هر گرگ زاده می شود پرهیزگار. وای په ځواني کې توبه د پیغمبرانو عادت ده. په سپینه ګیره خو هر د لیوه زوی چې په خوله کې غاښونه بند شي ختم شي بیا لیوه میږي نه شي خوړی بیا وایي چې دا حرامې دي. پس د هغه نه بیا خدای ته نه وکړي د ځان سره فیصله. دغه ورځ یقیني ده خو دا جنازه شکمنه ده. مرګ هم یقیني ده د هر انسان چې ټول به مرو. کافر هم د مرګ نه انکار نشي کولی، خو جنازه څوک پیدا کړي څوک یې نه کړي پیدا، کفن څوک پیدا کړي څوک یې نه کړي پیدا. نو خدای پاک دې موږ او تاسې خپل مقصد ته ورپام کړي چې د کوم مقصد دپاره یې پیدا یو چې د الله معرفت ته، د الله عبادت ته، او هغه بې علمه نه کېږي. لږ علماو سره تعلق شروع کړئ، په اخلاص یې شروع کړئ، په علماو یې غټه مه ویایئ. دا 15 روپۍ چنده چې ورکوئ بیا یې په ملا غټه ویایئ چې ملا ته تنخواه ورکوم، ملا ته چنده ورکوم. چې په کروڑونو روپۍ ورکړئ، یوه بسم الله چې په تا زده کړې ده د هغې یوې بسم الله عوض نشي ورکولی. یوه کلمه چې په تا زده کړې ده د هغې عوض نشي ورکولی. په دغه کلمه ته د جهنم نه بچ شوې، که نه خدای نه خسته ځای به په جهنم کې و ټول عمر کافر به تر دنیا تېرېدې. دا اسلام او نه اسلام په څه شي معلومیږي؟ خو په علم معلومیږي. دا کفري ملکونه خو هم دغه انسانان دي. ولې کافران دي؟ علما نشته، د علماو سره تعلق نشته، د دین خبرې اورېدل نشته، بیان نشته. هغه څه کوو کفري ملکونه. موږ تاسې اسلامي ملکونه، تاسې لږ دا د غرو طرفو خلکو ته لاړ شئ. دا ناستو خلکو کې خپل قوم وګورئ، د ما قوم وګورئ، د تا قوم وګورئ چې دا څوک د علماو نه لرې دي. اکثره ناسنته دي، اول سنتي نشته پکې. تاسو خبرې که نه په دغه پانګه باندې بیا یې لمونځ نه ده زده، اوداسې نه ده زده، د ستر مسله یې نه ده زده، د ښځې مسایل یې نه دي زده، د حیض مسله یې نه ده زده، بله یې نه ده زده، بله نه ده زده. ځان مسلمان دعوه د غټو او یا یې په ملایانو باندې غټه بیا ویي ملا ځان ته خوا راتلی دی کېږي. نو لږ د علم طرف ته توجه، علماو ته ځان محتاج کوي. محتاج لکه دکاندار ته چې دا د 80 لکو په موټر کې سپوري 1 کیلو پیاز دی په کار یې، ته به ورځې دکاندار ته ورکوزیږي به او پیاز به ورته اخلې. په دغه نه شرمېږي چې زه دا د 80 لکو په موټر کې سپور یم پیاز څنګه واخلم، خو په دیني مسله شرمېږي چې ملا ته ورشي د مسلې پوښتنه وکړي. الله تعالی دې موږ او تاسې ټول خپل مقصد ته متوجه کړي. الله مو د خپله رضا نصیب کړي. دغه حال چې په موږ او تاسې راځي په دغه مړي دې خدای رحم وکړي. دا عابده نیکه ښځه وه، موږ دغه کور ته ډېر راغلي یو، د ما سره بیعت کړی و، مریده وه، ذاکره وه، ټول وخت یې د علماو سره دومره مینه وه چې موږ به د دغه کور ته راتلو په کال کې 2 وارې کم از کم دا قاري صاحب دغه موږ ته مړۍ کوي 80 30 40 نفر علما راغواړي. دا به په خپله په سپین سر باندې د بیټک مخ ته ناسته وه، کور کې نه، حتی کوشش پیدا کوو چې د علماو سره ستړي مشي وکړي. د دین سره یې تعلق و، د علماو سره یې تعلق و. داسې خلک چې سر په ښځې په دین کې سپین کړي، هغه نر چې ګیره په اسلام کې سپینه کړي، په دین کې سپینه کړي، د هغو دپاره خو مرګ تحفه ده، تحفه. ځکه الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. دا یو پل د دوست ته وړاندې کېږي. په دنیا کې پاتې کېدن نشته. نن تیر شو موسی علیه نبینا علیه الصلاة والسلام ته ملائکه الموت ته چې راغله د انسان په شکل کې، دا یې نه ورته وویله چې زه خدای پاک رالیږلی یم، ورته یې ته ما ته خپل روح تسلیم که. موسی علیه السلام خو جلالی انسان و، وایي په دا سترګه باندې سترګه یې ورډنده کړه.
ملائکه خدای پاک ته بیرته په شکایت لاړه چې داسې انسان ته دې لیږلی یم چې هغه مرګ نه غواړي. الله تعالی ورته ورشه په ادب ورته ووایه چې زه الله را لیږلی یم، سلام درته ویي او یې چې د غویي په ملا باندې لاس کېږده، څومره ویښتان دی چې تر لاس لاندې شو، د هر ویښته په عوض کې به یو کال عمر نور هم درکم. چې د الله په حکم خبر کو بیا ورته آخر به څه وایي مرګ. ښه چې آخر مرګ د اوس بس روح تسلیموم. مسلمان ته زیری شروع شي ذاتې خوشحاله شي چې هسې زر تللی وای د دنیا د غمونه خلاص وي. وما علینا الا البلاغ.